أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دریم سپاره دا سورة آل عمران آیت نمبر 14 سوارلسم نمبر آیت دی او زمونږ درس نمبر 4 دی د سورت. اوس په دې آیات کې تذلیل د دنیا ذکر شوی دی او د دنیا نه بیرغبتی او د دنیا سپکواله اشاره ده چې ډیرواله د مالونو پیدا نه ور کوي او مطلب دا دی چې محبت تبعید دي سيزونو اگر کدا به اختیار دی لیکن هغه غره کول او غیله ترجیح ور کول د نه دی پکار. نو الله تبارک و تعالی فرمای زوینا خیستکلی شوی دی، زوینا خیستخ کارکلی شوی دی للناس د خلقو د پارا حب الشهوات منا دا غا چیزونو چیزلای غواړي حب الشهوات مینا دا اغا چیزونو چیزلای غواړي حب لکیږي مینتا الشهوات اغا چیزونه چیزلای غواړي من النساء د زنانونا والبنین او د زامنونا والقناطير المقنطرة او د خزانو جمع کړي شونا من الذهب د سرو زرونا والفضة او د سپینو زرونا والخيل المسومة او د اسونو خيستونا چاغه نشاندار کړي شوی دي نخدار اسونا خیل المسومه هغه اسونا چې نخدار کړي شوی دي خیسته اسونه دي والانعام او د څارونا والحرث او د فصلنا دا خلکو ته خیسته کارکلی شوی دي. مطلب دا چې ټول سوچونه د دي د زنانو سوچ دی دارنګ د اولاد او د زامنو سوچ دی دغه شان بیا د خزانو د سرو د سپینو داغي سوچ دی دغه شان بیا د اسونو د گاړو او دغه شان د کی د سورلو سوچ دی او بیا د غین ورستو د څارو سوچ دی غوا وغیرہ او بیا د غی د پاره د فصل د غی سوچ دی د زمکو سوچونه دي. نو د انسان د زندگی ټوله په دې کې تیریږي او اخردار چې د انسان د مرشي د دنیا نه لاړ شي. نو اگر چې دا چیزونه دا بالکل د دې استعمال اول جایز دي خو لیکن ټول ترجیح ورکول دی لا او دې ته مکمل توجه د آخرت په مقابله کې دا غوړه کول د دینه منکلی شوی دا. نو الله رب العالمین فرمایي ذالک متاع الحیات الدنیا دا خو سامان دی د ژوند دنیاوی دا خو سامان دی د ژوند دنیاوی. متاع بارکی علماء ډیر اقوال کړي دي خو دم پکې ذکر شوی دی چې متاع دا هغه مردار ده چې خوري غیلره مجبور سړی په وخت د مجبورۍ کې مطلب دا چې ډیره د مجبورۍ وقتی او یو حرام ده یو مردار ده او انسان هغه خوري نو دغه د مجبورۍ په حالت کې هغه ته متاع ویل شي. تارنګي بعضي علما ذکر کوي چې متاع هغه شوړې ته ویل شي چې په باندې لوخي خلک وینځي زنانه پاغي باندې لوخي وینځي به یو ځای کې کیدی. مطلب دا ټول سيزونه متاع ده دنیا کې به پیدا اخلي خو لیکن د آخرت په مقابله کې بدیل ترجیح نه ورکي. او زوین للناس حب الشهوات هغه سيزونه چې د انسان طبيعت او نفس غواړي هغه به اختیار دي لیکن هغه غوړه کول د آخرت او د دین په سيزونو باندې دا ګناه ده او بیا پاغي کې د ځان د پاره پیدي غنل دا بیا ډیره ګناه ده او دا و چیزونه الله تبارک وتعالى په ترتیب سره ذکر کړی دي.
بیا ورپسې آیات دی ذالک متاع الحیات الدنیا دا څکا د ژوند دنیاوی دا والله عنده حسن المآب ذالک متاع الحیات الدنیا دا خو سامان دی د ژوند دنیاوی یا دا څکا دا د ژوند دنیاوی والله او الله تعالی عنده د سرا حسن المآب خیسته زید ورتلو دی قل اعنبئکم بخیر من ذالکم ورپسې آیات کې 15 نمبر آیات کې زیره دی د پاره د منونکو د توحید چې څوک د الله توحید او د الله وحدانیت منی دا غي د پاره زیره دی او دا په مقابله د سيزونو د دنیا کې دی لیکن په آخرت کې د جنتونو د حصول د پاره اول تقوا یعنی د شرک نه ځان بچ کول دا ضروری دی چې دا اوله مرتبه د ایمان ده دغه شانته کې د تزهید په دنیا نه ورستو ترغیب ورکي اوس آخرت طرف ته دغه شان مخ کې د حسن المآب ذکر وشو نو اوس داغي تفصیل ذکر کوي او داغي مستحقین ذکر کوي چې د حسن المآب د دې څه تفصیل دی او دارنګ د دې مستحقین څوک دي قلوا پیغمبر او نبئکم آیا ز خبر در نکم تاسو لرا بخیر من ذالکم پډیر غور سره د دینا للذین اشتد پار داغه کسانو اتقوا چیریږي د الله تعالی نه عند ربهم پنځ د رب د دیو باندې څور لشتا جناتون داس جنتنا تجری چی بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د ونو دا غین نهرونا یا لاندې د اختیار او د تصرف د جنتیانو نهرونا خالدین فیها همیشه بی پدې کې وازواج او بیبیان بی مطهره پاکی ساتل شوی ورضوان او رضامندی بی من الله د طرف د الله تعالی نا والله بصیر الله تعالی ډیر خلیدون کې دی بالعباد خپلو بندگانو لرا ترجمه دوباره ووري زوینا خیستخ کار اکلی شوی دی للناسی د خلقو د پاره حب الشهواتی مینا د اغا سیزونو چیز لی غواړي من النساء د زنانونا والبنین او د زامنونا والقناطیر المقنطرتی او د خزانو جمع کلی شونا من الذهبی د سرو زرونا والفضة او د سپینو زرونا والخیل المسومة او د اسونو خیستونا یا د اغا اسونونا چې نشاندار دی والانعام او د سارونا والحرس او د فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا خو سامان دی د ژوند دنیاوی والله الله تعالی چې دی عنده د سرا حسن المآب خیسته زید ورتلو دی قل و پیغمبر او نبئکم آیا خبر در نکلم تاسو لرا بخیر من ذالکم پډیر غور سره د دینا للذین اتقوا دا کسانو د پاره چې متقیان دي یا للذین اشتد هغه کسانو د پاره اتقوا چې یریږي د الله تعالی نه عند ربهم پنځ د رب د دیو باندې جناتون داس جنتنا تجری چروان بی من تحتها الانهار لاندې د ونو د دین نهرونا یا لاندې د تصرف او د اختیار د جنتیانو نهرونا خالدین فیا همیشه بی پدې کې وازواجن او بیبیان بی مطهرتن پاکی ساتل شوی ورضوان من الله او رضامندی بی د طرف د الله تعالی نه والله بصیر بالعباد الله تعالی خلیدون کې د خپل بندگانو لرا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين